داسې چلو شو یو پښتون تلو هالینډ ته تلو نو هالینډ کې دا کار دی چې ته څه خورې نو یو ټیبل به درله راوړي هغې کې به ته څه انډرلاین کې نو پښتون غریب بې تعلیم او هغه چې انډرلاین کړو نو الوګانو نه اکیر خطا وکړه بس بیره ولا الوګان راوړه چې الوګان راوړه دی خو یو انګریز هغه ته چرګ پروت و هغه انګریز هغه چرګ په مزه خوړه د پښتون الوګان چې کله ختم شو هغه سره چرګ هم ختم شو بیره راله وته که نور سوي په انګریزي کې نو وایي چې راوړم دله د انګریز وته اګین دله بیا چرګ راوړه د پښتون پړو خوړه چې د اګین جوړ دی چرته وي د تر راله که ضرورت وای دی وته اګین دله بیا الوګان راوړه بیره د مړی نه ونیو خدای دې ستا بې خوبه شي ته د هغه د اګین ته وګوره زما د اګین ته وګوره نو زما دا شاعران رونه دی ډېر ښکلي د ترنم په ژبه کې د محبت په ژبه کې ډېر ښکلي اشعار وي زما فیل د دې نه ډېر جدا دی نو زه به درته یو شی ووایم یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې ما باندې دې روانه که په تا باندې دې روانه شي یو هفته کې 100 پیرې تا خېټه زما وسپړده کله کینچي او کله تولیه پاتې لتا نه شي نو بس که ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زپ پکې ولګوه تا ته به مسانه شو ما ته به مسانه وی یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې ما باندې دې روانه که په تا باندې دې روانه شي یو هفته کې 100 پیرې تا خېټه د موس پرده کله کینچي او کله تولیه پاتې لتا نه شي بس که ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زپ پکې ولګوه تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي وی را روانه د ملګري ورسره دي را روانه د ملګري ورسره دي سرې مچۍ تورې ډمبرې ورسره دي را روانه د ملګري ورسره دي سرې مچۍ تورې ډمبرې ورسره دي په غلطۍ به هم څوک زما پله راته وکړي زما هم یو څو خبرې ورسره دي او ما ته زبرګی د ځان نه جوړه کړې د بلا خلکو نمبرې ورسره دي داسې چلو شو بل را پسې راغلو چې بل را پسې راغلو 10,000 روپیو ریډیو صاحب پسې مې یوړه میجي دا بل وایي چې داخل یې که که نه میجي ستا بل زه څنګه داخل کړم ما ته ویلې زما میټر تاسو کره لګېدلی دی مې نه جي ستا میټر خو موږ کره نه دی لګېدلی خو دا تا ته چې کوم میټر لګېدلی 2 لیټره پې چالو دي بلکل لاق نه وي او زمونږ اخبار شته نه کې ته چې دلته 2 ټوخي وکړې هغلته 6 یونټه واړه ما ته وایي ته څه کار کوې میجي چې بل کار ته هم پرېږدو خو بیا خو تا پسې دا بل وړو راوړو نو بل یې رانه واغېسته ما ته وایي چې ته راکړه میجي دا راته ووایي چې ستا د دې میټر ریډر صفت زه تا ته په نظم کې وکړم که په نثر کې هغه وایي یاره ته ګپ کې بیا پوه شو ما ته وایي زه ته په نظم کې څه ووایم میں برتی چې په وډا کې شهرامه بطن خالی ناس په ګلابات کې ورډینګ د منګالي برتی چې په وډا کې په توکل به کوي کار چې چا پسې 15 وي نو شپېته کې ورګزار د داسې اهلکارو فکر نه کوي سرکار تنخواهی په تنخواهی ویلا رشوت پکې سې واخلي او ناس په ګلابات کې ورډینګ د منګالي ما ته ترا دا بل ترا مې نه جي صبر وکړه څنګه اطلاع دا بل مواله وی هدره وی دا غسول به جوړه کتاب راوړو وی لکه دا خو کمپیوټر نه غلطی شو مې څنګه وی دا خو غلطی سره ورسره یو 0 سیوا شوی دی تا پس 0 روپۍ دی مې جی تو ګره 2000 دا 200 پر بسې واشي ماته مړه روښه تا خو تر شې میاش کې بلم نه داخل کړي 100 روپیا خو ما پس 2 میاشتو نه راځي تا پس بس درشي نو بیا وایي چې کاکا دا شعرونه مېرونه سه فضول کار دی چې کار دی مال ډایرک راځه ښه شعرونه مو وایي بس کار به کوم مې کاکا د حمزه بابا یو غزل فیورډي مې کړی دا وای په سحر کې مال یار سکانه په ګل کې
په سحر کې مالیار سکانې په ګل کې چې لایقم نی راغلی تنخوا ښکل کې په لسم چې یو مېلمه در باندې راشي ته د قهره بیا بجې په تندي شل کې او چې شلم شي سل د یو نه او سل د بل نه میاشت په تېره بیا په دغسې اټکل کې او چې بچي درته وایي موږ له جامې واخله ای ظالمه د هغو سره چل ول کې ای مراد هم په دې ځای قلم بریک کا هم په دې مهنګای بزان غوبل کې نو خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې رڼې اوښکې مې ساسې د لاوڼ پر کې بې کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې بچی مې دومره ګڼ دی خطا کېږه مې پشمار کې بچی مې دومره ګڼ دی خطا کېږه مې پشمار کې په دې شومه پریشانه اوړه نشته په یو ښار کې سحر نه تر ماښامه میرویس تېره که بازار کې بلا دي کې مې وخوړې ولاړم په قطار کې ګریوان لمن مې بیله ده اوړو په یو دړی کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې ای خلکه ای خلک راته ووایې زه څه وکړم کار ای خلک راته ووایې زه څه وکړم کار سره د شپاړسم تعلیمه ګرځم بېروزګار دا ځکه چې افسر وزیر مې نشته رشته دار په اوړي ګرځومه په بانډو باندې نسوار په جمعې کې جوک مارم د خانانو په ګاڼۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې قیمه د پیازو ډکه په 3.5 کیلو شوه د ښې غوښې د نرخ تپوس مې وکړه چې په څو شوه زه څنګه به یې والم چې 500 کیلو شوه د غوښې په ښوروا پسې جبې مې د وړو شوه خو زه خدای به یې راکړي د اختر په قربانۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې هغې کې وي ډیوه د امیدونو زموږ بله شي ماښام شي نو وي ډیوه د امیدونو زموږ مړه شي چې رمضان شي ډیوه د امیدونو زموږ مړه شي چې رمضان شي نرخونه د څیزونو یو په دوه شي چې رمضان شي اوړه خو پکې سمه د مار خپه شي چې رمضان شي چاړه د خوار غریب سټه تېره شي چې رمضان شي والله چې ژوند خو ډېر ګران دی په دې مسلمانۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې داسې چلو اوس خو دا ټماټر ارزان شو دینه مخکې له ګران یو هفته مخکې یو ښځه غوښه پخوله اوس د خاوند ورته خدای دې بې خو باسي ته غوښه په ګېڅې کړه ته دې ګرځې راشه غوښه اوس چې راله ویې کته ښه ده سړی چې ټماټر مې پکې نه وچولې ډېره مننه